والمتنمصات حدیث کې راغلی دي هغه زنانا چې خپل روزي سمي بدغه زنانو باندې د خدای تعالی لعنت وريږي. دا یو مسله یاد ساتئ. د خزي په ټول جسم کې دوه قسمه ویخته دي چې هغه له بغوت نه وړي، یو د روزو ویخته او یو د هغه د سر ویخته. دا په خپل حال باندې پرېږدي. د دې دوه ویختونو علاوه د خزي په جسم چې په کم ځای ویخته راخیږي دا ورله صفا کول کټ کول جایز څه بلکې مستحب دي. کو په تندي باندې راخیږي، کو په دې شونډه د بره د بریتو په ځای کې راخیږي، او کنه د دې بعض زنانو لیدل شوی مشران زنانه وي د دې ګيري دې ځای کې ویختنی مراختلې وي، یا په لاسونو باندې ډېر شي ویخته دي، په جسم باندې ډېر ویخته دي، په دونانو باندې دي، په خپو باندې دي. نو دا صفا کول کټ کول دي د پاره جایز څه مستحب دي. حکم دا دی چې خپل خاوند لپاره بزان زینت شوی تیار بساتي. صرف د دې دوه قسمه وختونه چې بیره چې کمی روزي دی روزي دا بنسمي وختبا نه کټ کوي خپل. ها فقهاو دا جزئیه لیکلې ده او چرته دا روزي دومره غني وی کنه چې دا پسترګو باندې راخکته شوی وي، او دا د یو قسم د بدوالي سبب ګرځي چې انسان وته ګوري نو انسان ځنګلي غونډه ښکاری. نو بیا گنجائش ته چې صرف بقدر ضرورت ته دا اوګدو وخته کټ کې بس. اوس بګوره دا جواز بزان لګوري دا عدم جواز د پر دلیل نه جوړي چا سم گنجائش تراشه سمې صفا کنه رېکا دا نره کول جایز نه دي. دته تغییر لخلق الله وای الله چې په کم بناوټ پیدا کړی دا هغه کې تبدیلی کوي. دا